أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. لذي آیاتونو کریمو د ما قبل آیاتونو سره ربط او تعلق په دې طریقه باندې بعض علماو بیان کړی دی چې د مخکې آیاتونو کریمو نه دا خبر معلومه شوه چې بني اسرائیل یو مجرم قوم مجرم قوم لکه داغو جرمونه او داغو نافرمانیانې د مخکې آیاتونو نه تاسو ته معلوم شو. سوال دا پیدا کیږي چې آیا د دیو د سمجا وهلو څوک نو د دیو د رهنمایي کولو څوک نو چې د دې رهنمایي کړی وي او دی پوهه کړی وي. نو دې آیتونو کریمو کې د دې سوال جواب دی. څه دی؟ د دې سوال جواب دی چې ولې نو د دوی رهنمایي کړې شوې ده. الله پاک د دوی د رهنمایي ډېر په ښه شان سره بندوبست کړی دی، لیکن دا قوم داسې قوم دی چې دا ضدي قوم دی او د ضد علاج نشته. څه دی لکه د ضد علاج نشته. لکه د نه پوهېدو د نه پوهېدونکي علاج شته چې انسان په یو خبر باندې نه پوهېږي نو دی ته پوهولی شي او دی پوهېدی شي لکه. لیکن کم انسان چې په خبره پوهېږي نو ته به هغه څه پوه کړې، او کم انسان چې نه مني نو ته یې په هغه څنګه ومنې لکه. نو دیو داسې نه دي چې ګینې د دیو د رهنمایۍ د دې د سمجا وهلو د پاره الله پاک بندوبست نه دی کړی، نه ډېر په ښه طریقې سره یې کړی دی لکه. او الله پیغمبران دیو ته رالیږلي دي او الله پاک کتابونه دیو ته رالیږلي دي لکه، او دیو په هغې باندې ښه پوهه شوي هم دي، د پیغمبرانو پوهه کړي دي لکه، او دیو د دغه کتابونو عالمانو دیو ښه حق پېژندو لکه. لیکن دا غیر باوجود دیو زدیانو لکه انکار کو نه منه د ضد د وجه څه دی لکه چې نه پوهېده نو د ضد علاج نشته. د ضد څه دی لکه د ضد بالکل علاج نشته. نو دې آیتونو کې دغه یعنې کوم سوال چې پیدا کېږي چې یاره داسې جرمونه دي کول، نافرمانیانې دي کولې، نو آیا دیو د پوهېولو څوک نه و؟ د دیو د رهنمایۍ څه بندوبست نه کېدو چې دیو چا پوه کړی دی چې تاسو ولې داسې نافرمانیانې کوئ، ولې دا جرمونه کوئ، دې نه خلاص شي. نو دې آیتونو کریمو کې د هغې جواب دی دغه سوال. الله پاک فرمایي ولقد آتینا، او خامخا په یقیني طور باندې لام د تاکید دی او قد د تحقیق دپاره دی. خامخا په تحقیق سره آتینا موږ ورکړی و موسی الکتابه، موسی ته کتاب علیه الصلاة والسلام. یعنی موسی علیه السلام مونږ دیو ته پیغمبر هم لیږلی و، دا د رهنمایۍ دپاره مونږ لیږلی و که نه، چې دیو ته حق او ناحق وښیي که نه، دیو ته جایز او ناجایز وښیي، روا او ناروا ورته وښیي، ښه او بد ورته وښیي لکه. او د هغې سره سره مونږ د دیو دپاره کتاب هم ورکړی و لکه. هغه کتاب هم د هدایت کتاب و، څه لکه د هدایت کتاب و، د رهنمایۍ کتاب و لکه. او یوازې هغه نه چې موږ دې ته صرف موسی علیه السلام لیږلی و او صرف موږ هغه ته کتاب تورات ورکړی و. تورات د قرآن کریم نه وروستو په آسماني کتابونو کې
د تورات ډیر لوی عظیم مقام دی، لوی مرتبه ده. څنګه چې دا د الله پاک کتاب دی، دغه شان هغه د الله پاک کتاب. څنګه چې دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، دغه شان هغه په موسی علیه السلام باندې سو نازل شوی دی. څنګه دا زموږ د ژوند دستور او قانون دی، دغه شان تورات هغه د ژوند دستور او قانون دی. او یوازې دا نه، وقفینا من بعده بالرسل، الله پاک وایي موږ په هغه یوازې په موسی علیه السلام باندې او په تورات باندې اکتفا نه ده کړې، بلکې قفینا موږ لګاتار ولېږل، پرله پسې موږ ولېږل، من بعده رسل د موسی علیه السلام نه بالرسل پیغمبران. تقریبا 4,000 مفسرین لیکلي چې پیغمبران الله دې ته رالېږلي، په زرګونو پیغمبران ورته الله پاک څه دي لکه رالېږلي دي. آخري پیغمبر د عیسی علیه السلام د هغه تذکره الله پاک څه کوي لکه پرله پسې موږ د دې د رهنمایۍ دپاره، موږ د دې د هدایت دپاره پیغمبران راولېږل. او وآتینا عیسی ابن مریم البینات، او موږ ورکو عیسی زوی د مریم ته علیهم الصلاة والسلام البینات، ښکارا او واضح دلایل په خپل نبوت باندې د هغه چې د الله پاک پیغمبر یم لکه معجزات ولا الله پاک ورکړو. قرآن کې به د هغې تذکره په خپل ځای باندې راشي انشاءالله. څه دی لکه دا ښکاره بیناتو سره وایي موږ عیسی علیه السلام هم ولېږو، دا د دې آخري پیغمبر دی لکه الله پاک دا هم د رهنمایۍ دپاره راولېږو. او عیسی علیه السلام باندې الله پاک انجیل کتاب هم نازل کو، هغه هم د هدایت کتاب و. دغه شانتې لکه څنګه چې دا کتاب او تورات، دغه شانتې په عیسی علیه السلام باندې انجیل د الله پاک حق کتاب نازل شو، دا د هغو د ژوند دستور او قانونو لکه موږ ولې نه دي رالېږلي لکه. او دیو د دې علماو لکه دیو د دې څو لکه علماو لکه دی په دې باندې پوهېدل لکه دا دیو په ژبو کې ولکه. دلته لږه معنی وکړو د عیسی د عربۍ ژبې لپس دی، او عبرانۍ ژبه کې علماو د دې دوه الفاظ بیان کړي دي چې یا خدا ایشو دی، څه دی لکه ایشو دی لکه، او یا یسوع دی، څه دی یسوع دی، او عربی کې عیسی دی. او معنی علماو بیان کړي ده چې سردار او برکت والا، سردار مونږ ولېږو سردار او برکت والا انسان، مونږ ولېږو عیسی یعنی سردار او برکت والا انسان پیغمبر چې دا زوی د مریم دی. مریم دا د عیسی علیه السلام مور ده، او صرف دا یوه زنانه ده چې د دې تذکره د دې نوم په قرآن کریم کې ذکر دی. په ټول قرآن پاک کې چې کوم دی د یوې زنانه تذکره په نوم سره نشته دی، لکه صرف د مریم په نوم سره چې کوم دی تذکره ده. او بل دا ده چې یو کامل صورت چې کوم دی صورت مریم سره په قرآن پاک کې چې کوم دی څه دی لکه موجود دی لکه. او دا سده پاکیزه زنانه ده دا لکه مریم. او د مریم معنی چې کوم دی نو امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم دی نو هغه په عابده سره کړی ده لکه چې دا عابده وه لکه د الله عبادت کوونکي، د الله بندګي کوونکي وه دا لکه. بل علماو دلته یو نکته بیان کړې ده چې الله پاک دلته کې د عیسی علیه السلام نسبت مور ته کړی دی، پلار ته یې نه دی کړی دی. عموما قانون دا دی قرآن پاک کې یو ځای کې آیات کریمه راځي چې تاسو دیو رابلئ د خپلو پلارانو په نومونو سره ودعو. تاسو څنګه آیات کریمه ده څو کافي زده پکې شته که بهرحال د هغې معنی دا ده قرآن پاک کې الله پاک ویلي دي. آیات کریمه ما ته عربۍ کې نه یادېږي، اوس یو ځای کې را به شي بیا انشاءالله. مفهوم یې دا دی چې تاسو چې چاته آواز کوئ نو د پلارانو په نوم ورته آواز کوئ لکه عام قانون دا دی. څه دی لکه عام قانون دا دی. او دلته کې الله پاک نسبت د عیسی علیه السلام مور ته کړی دی، عیسی ابن مریم د فلاني زویا وایه لکه عام قانون څه دی لکه دا دی فلاني زویا. ټیک شو. څوک چاته په دې معاشره کې آواز کوي د پلار نوم ولالي که نه د فلاني زوی د مور نوم ورته نه لیکي.
ٹھیک شو دغه شان قانون دی هم قرآن ذکر کړی دی. وایي دلته دې ته اشاره ده چې د عیسی علیه السلام پلار نشته. څه دی لکه قرآن د عیسی علیه السلام د پلار نه څه کوي لکه دلته نفي کوي. دلته علماو تشریح کړی ده چې عیسی علیه السلام الله پاک د خپل مور مریم نه پیدا کړی دی بغیر د پلار نه لکه. ٹھیک شو. او مرزا غلام احمد قادیانی چې د نبوت دعوی کړې وه او د الله په کروڑونو لعنت دي په هغه باندې لکه چې هغه د عیسی علیه السلام په باره کې ډېره ګنده ژبه استعمال کړې. او کله چې هغه د عیسی علیه السلام په باره کې ګنده زبان استعمال کړو نو علما په هغې باندې راپاڅېدل او په هغې باندې اواز اوچت کړل. نو دا خبیث ولګېدو او د یو کتاب چې کوم دی ولیکو کشتی نوح او په هغې کې د ډېر زیات بدې ردې علماو ته وویلې لکه کنځلې ورته وکړل چې دا بدذاته دي. دا څه دي؟ دا مولان چې کوم دی دا بدذاته دي ځکه چې دیو زما متعلق خلکو ته دا وایي چې دی د عیسی علیه السلام تعظیم نه کوي. لکه زه د هغه تعظیم ولې نه کوم؟ زه د هغه تعظیم کوم او دا الفاظ پکې ولیکل چې زه د هغه د پلار د یوسف نجار هم تعظیم کوم. او دا هم په کتاب کې لیکلی یو کتاب بل لیکلی او تریاق القلوب وی زه د هغه درې نیاګانې وي د مور د طرف نه او درې نیاګانې دادیانې وي د پلار د طرف نه او وی دا شپږ وانه چې کوم دی کسبي بدکاره وي. کسبي سوی بدکاره وي. قرآن خو نفي کوي د عیسی علیه السلام د پلار چې پلار یې نه و نو ای خبیثه د پلار نیاګانې د کوم طرفه راغلې. عیسی علیه السلام پلار نشته. عیسی علیه السلام څه دی؟ پلار نشته. نو چې پلار یې نشته نو د پلار میندې به د کوم طرفه راشي؟ ته اندازه ولګوله. ٹھیک شو. د پیغمبر یې دعوه کړې نو دا تعظیم شو. مولانو ته بد ردې ویلې دغه دوو کتابونو کې کشتی نوح او تریاق القلوب چې دا بدذاته مولان دي دیو خلکو ته زما متعلق دا وایي چې دی د عیسی علیه السلام تعظیم نه کوي. زه د عیسی علیه السلام هم تعظیم کومه او زه د هغه د نورو خلکو خویندو او رونو او دغه شانتې د هغه د دې نیاګانو د ټولو تعظیم زه کومه لکه. نو تعظیم دا دی څه دی چې د عیسی علیه السلام دپاره یې د هغه د پلار د یوسف نجار هم تعظیم کوم. د هغه د پلار ثابت کړل. هغه دپاره یې څه کو قرآن نفي کوي د عیسی علیه السلام د پلار نه او دا خبیث ولګېدو د هغه دپاره یې څه یوسف نجار پلار ثابت کو. یعنې څنګه چې یهود چې کوم دی نو عیسی علیه السلام ته نسبت چې کوم دی د عیسی علیه السلام مور ته نسبت د بدکاري کوي. موږ د الله پاک نه پناه غواړو د دې خبرې سره خو موږ د هغو کفر نقل کوو. لکه د هغو کفر نقل کوو. دقه کار دی خبیثو مو کو کنه لکه چې پلار یې وله ثابت کو او قرآن وایي پلار یې نشته دی. نو بدکاره ثابتوي که نه مریم څه دی لکه بدکاره ثابتوي او عیسی علیه السلام را وله د زنا ثابتوي او نیاګانې خو وله بلکل چې کوم دی کسبي بدکاره چې کوم دی څه دي په خپل کتاب کې ثابت کړي دي. نو دا تعظیم دی د هغه څه دی لکه دا تعظیم دی د هغه مردار شوی دی د خپل انجام سره مخامخ شوی دی او ټول عمر د خدای په لعنت کې گرفتار دی او زمونږ دپاره د هغه باندې لعنت ویل اوس بلکل ځکه چې د کفر په حالت کې دنیا نه څه دی لکه تل دی ځکه زموږ عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی او د هغه نه وروسته بل پیغمبر نشته. څه دی لکه په هغه باندې نبوت ختم شوی دی. دا عقیده ده او هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه. څه دی لکه چې زه پیغمبر یم. څه دی لکه پیغمبر یم. نو کافر د دنیا نه تللی دی لعنتي. دلته مې ځکه دا وایي چې عقیده اهم شی دی. څه دی عقیده اهم شی دی. نو الله پاک وایي موږ عیسی علیه السلام ولېږو او دا مبارک او سردار انسان مونږ ولېږو چې دا د مریم د هغه عابده زوی دی لکه څه دی لکه صدیقه. د دې مریم بیان به راشي انشاءالله مخکې چې الله څنګه د دې چې کوم دی څه دی لکه د دې په ښایسته طریقې سره بیان کړی دی په قرآن پاک کې لکه. او قرآن باندې زمونږ ایمان دی چې قرآن سوی دا ټیک دی لکه
البینات د ښکارو معجزو سره موږ ولېږله وایدناه بروح القدس او موږ د تایید وکړو او یعنی موږ مضبوط کو دلرا بروح القدس پر روح القدس سره مراد د روح القدس نه جبريل علیه السلام دی لکه ځکه چې کله عیسی علیه السلام راغې دیوتا نو دیو خو ډیر زیات په دین کې بګړاو کړو کنه يهوديانو عیسی علیه السلام داغو اصلاح کوله څه کوله اصلاح کوله نو چې داغو اصلاح کوله نو دا ټول پټول داغه دشمنان شو ټول پټول سره کا عام او خاص سدي لکه علما او عوام چې کوم دي سدي لکه د خلاف شو لکه د دې د وجنه د سره جبرائیل علیه السلام ګرځیدو د حفاظت لپاره څه په ایدناه بروح القدس الله موږ د تایید کو موږ د مضبوط کو لکه په روح القدس جبرائیل سره لکه چې دوی د ضرر او نقصان چې کوم دي سکه لکه ونه رسي لکه افکلما جاءکم رسول خود دیو عادت داو چې هر کله راغې دیوتا یو رسول بما په هغه سره لا تهوا انفسکم چې رابغه تاسو ته یو رسول په هغه سره چې نه بخو تاسو نفسونو تاسو زړونو باندې خو استکبرتم نه تاسو به تکبر وکول دیو کې دا کار یو کم پیغمبر چې بوته الله پاک راولېګو الله پاک پیغمبر ته احکام ورکړي کنه لکه نو هغه احکام بل دیو زړونو نه منل ابل دیو د طبيعت د خلاف لکه څو لکه د طبيعت نه خلاف لکه نو بد دی به چلو کو تکبر به تکبر معنی چې کوم دی نبی صلی الله علیه وسلم حدیثو کې کړه د حق مخالفت څه لکه د حق مخالفت او هغه انسان سپک غنل لکه څه لکه سپک غنل پیغمبران به سپک وغنل او دغه حق مخالفت په چې کوم دی سکو لکه ایو کو دا تکبر معنی ده لکه مخه په خپل تفصیل کې الله پاک فریقا فسیودل د پیغمبرانو کذبتم تاسو نسبت ته دروغ او کوغوتا دا سپکاوی شو کنه شو پیغمبر خو دروغجن نه لگا دیوته ته دروغ تاسو دروغجن یې څه لگا دروغجن یې لگا نو دا سپک غنل شو کنه لگا دا سپک غنل شو دا تکبر شو لگا څه او بل و فریقا او یو ډله د پیغمبرانو تقتلون تاسو قتل څه لگا شایع علیہ السلام دی قتل کړي دي زکریا علیہ السلام دی قتل کړي دي شهید کړي دي لکه او یحیی علیہ السلام دی شهید کړي دي او دنیا پیغمبران چې کوم دي وسدي لکه شهیدان کړي دي او د پیغمبرانو متبعين صالحین دنیا خلک چې کوم دي وسدي لکه شهیدان کړي دي لکه زه په دې وخت تذکر راځي لکه نو دا وګوره د پیغمبرانو یو ډله د پیغمبرانو دروغجن کړه او یو ډله د پیغمبرانو چې کوم دي وسته لکه او اجل کړه دا څومره دو سخت مجرمان خلق ته لګي څومره ناکار خلق ته لګا چې څومره قباحتونه ناکار والی پیغمبران د خدای په مخلوقاتو کې یعنی بهترین مخلوق وی لکه سوی لکه افضل ترین مخلوق وی لکه فاکیزه مخلوق وی لکه معصوم عن الذنب د ګناهونو چې کوم دی بالکل سوی لکه پاک وی لکه او دیو هغه ته وتا دروغجن او سې قتل کړل او چې دی پیغمبرانو به دیو ته د نصیحت خبره کوله او د دې اصلاح خبره به کوله نو دی به ته وقالو دی به ته قلوبنا غلف نه نه زمون په زړونو کې علم پروت دی زمون په زړونو کې د الله معرفت پروت دی زمون زړونه ډېر پاکیزه دي لکه څه دي لکه ډېر پاکیزه دي مونږ په پردو کې نغښتې دي چې ستاسو د دې ناکار خبرو گرد غبار په ونه لګي لګ غلاف انسان قرآن شریف ته اچي کنه دې د پاره چې چیر په دې باندې څه گرد غبار ونه لګي په دې باندې چې تاسو مچان او ماشي چې کوم دې سدي لګ څه ګندګي ونه لګي لګ نور څه حفاظت ته پاره صرف غلاف کې نه غاړي نو چې کوم پیغمبر په دیو ته د دیو د اصلاح د پاره نصيحت کوو لګ او دیو به د خپل قباحتونو ناکاروالو او جرمونو منکول لګ دی به تاسو خبرې چې کومې دي کنه دا خو ګرد غبار دی لوګي دي ناکاره خبرې دي لکه موږ زړونه خو د معرفت او د علم نه ډک دي موږ په غلاب کې نغښتې په پردو کې نغښتې دي چې ستاسو د خبرو ګرد غبار کې ونه لګي هوا کې ونه لګي دا نسبت پې کوو هغه ته وقالو قلوبنا غلف الله پاک دا قباحتونه ذکر کوي لکه
ټیک شو کافر وګڼه کافر شي وکنه د خدای په غضب کې گرفتار شي په لعنت کې گرفتار شي اوس په وې الله پاک اے بل نه الله پاک دې سینه د دې څنګه وایي اصل مسله سره اے بل لعنهم الله بکفرهم بلکې لعنت کړي دې په دیو باندې الله پاک په سبب د کفر د دیو لکه چې کوم کارونه کړی د کفر کارونه نه لګي دیو کافر شوی دي پیغمبران ته نسبت د دروغ کول او پیغمبران قتلول ټیک شو کنه دی کفر کړي دي دا په سبب د کفر باندې دیو د الله په لعنت کې گرفتار شوی دا لعنتی قوم دی لکه او سورۃ الفاتحه کې چې موږ وایو غیر المغضوب علیهم ټیک شو نو حدیث مبارک کې راغلی چې مغضوب علیهم نه مراد چې کوم دې سوق دی لگا ای يهود دی لگا او د ضالین د گمراه نو سوق مراد دی لگا نصارات مراد دی نبی اسلام دی نصارا گمراه قوم دی لگا او يهود الله په غضب کې گرفتار او دلته سوال لگا ہے بلعنهم الله په لعنت کې گرفتار قوم دی لگا د خدای په لعنت معنی د خدای د رحمت نه لری خبره بیا غلې کنا تعرف الاشیاء بازداده یعنی شی د خپل شي په ضد سره پیژندې کیږي اشپا نه ورځ پته باندې لګیدل ٹھیک او رڼا نه تیری پته باندې دا ازداد دی لګا دا دیو بل په ضد سره کیږي لګا دا پیژندې کیږي لګا نو چې لعنت کې گرفتار شو د الله پاک نو اې د الله د رحمت نه لری شو کنه لگا نو چې د الله د رحمت نه لری شو د الله په غضب کې گرفتار شو په غضب او په لعنت کې گرفتار دي د الله د رحمت نه لری قوم دی دا لگا او سبب څه لگا او تا ته وی چې څنګه قوم دی دا د پیغمبرانو الواد دی لگا او د بادشاہانو الواد دی لگا لیکن دې د دې اعمالو د دې بدو اعمالو په وجه باندې د دې کفري اعمالو په وجه باندې د الله په لعنت کې گرفتار شو د الله په غضب کې گرفتار شو د الله د رحمت نه شو الله په ډیر رحم کړو لکه لیکن دې دا قدر ونه کو نا قدري وکړه نا شکري وکړه فقليلا ما يؤمنون پس ډیر لګ دي چې دیو کې چې هغه ایمان راوړي عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ علماء لیکل دی یو وکسان یا خو شاده شانتي صدومره کسان چې کوم دې ایمان راوړی دی او نور دی ایمان چې کوم دې نه راوړي ایمان ځکه نه راوړي دې څنګه چې دې نه پوهېږي لګا ضدیان دي بس نه راوړي دې پوهه دي لګا مفسرینو چې کوم دې حدیث مبارکه ذکر کړی دی آیتونو په تفسیر کې چې عبد الله بن سلام د دیو عالمو څه دی د تورات عالم و او دیو داغه په دیو کې داغه ډیر لوی اوچت مقام او مرتبه ولا ډیر په قدر او په منزلت سره بوته دي قتل لګ د نبی صلی الله علیه وسلم خواله راغی چې خواله راغی مسلمان شو سره مسلمان شو خو چې قتل نو يهوديان را روان سو نور يهوديان را روان نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته نو عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي چې يهوديان را روان دي زل کوټې دي سه پردې نشاته شو داغونه شو پنا شو وی زما متعلق اول اې د الله رسول وی د دې مت پوسو کا زما متعلق اول د دې سکا تاسو کنه او بیا وته تاسو دعوت ورکړئ لکه څه دی لکه دعوت ورکړئ اسلام دعوت ورکړئ عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ د پردې نشاته شو چې دین لیدو او د يهودوم را له نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې کېناستل نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کوي چې كيف فيكم ابن سلام عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ سره مونږ وایو دا پتا سو کې څنګه انسان دی لکه داغه متعلق سو وایي نو دیو ته په یو आवाज باندې وایي چې خیرنا و ابن خیرنا پمون کې بهترین انسان دی او پمون کې د بهترین انسان زوی دی لکه یعنی دیم بهترین او پلارین بهترین دا الفاظ وایي او بیا دا الفاظ وایي اعلمنا وابن اعلمنا یعنی پمون کې زیات علم والا دی او پمون کې د زیات علم والا بچی دی لکه زمون علم ما غته رسی او داغه د پلار علم تم زمون علم درسی لکه دسی انسان او بیا وایي سیدنا
وابن سیدنا زمون سردار دی، زمون څه دی؟ سردار دی لکه، او زمون د سردار بچی دی لکه. دا الفاظ چې کوم دی استعمال نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د خولې نه دا خبرې واورېدې نو ظاهر دې معلومیږي چې واقعي د دیو په نظر کې هغه ډېر د قدر او د منزلت خاوند ځکه خدا الفاظ استعمال کړي کنه. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چېرته هغه اسلام راوړي نو بیا تاسو به څه مسله نو دې چې د اسلام نوم واورېد نو وایي اعاذه الله عن الاسلام، اعاذه الله پناه دې ورکړي الله پاک هغه ته د اسلام، یعنی الله دې هغه د اسلام نه محفوظ وساتي لکه داسې چې دا نوم بد ولګېد د اسلام لکه. بس عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ د پردې نه راووتو او وی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا کلمې ویلې ما نه تاسو پوهیږئ کنه، زه ګواهي کوم د دې خبرې چې د الله نه ما سوا بل څوک حقدار د بندګۍ نشته، څوک حاجت روا مشکل کشا نشته. وحده لا شريك له هغه یو دی او د هغه سره هېڅ څوک شریک نشته. واشهد ان محمدا او زه ګواهي کوم د دې خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم عبده ورسوله د الله بنده او د الله رسول دی. بس دا ویلو او د دیو اورېدلو او دیوی شرنا وابن شرنا، دا خو په مونږ کې بدترین شریر انسان دی او د شریر انسان بچی دی لکه. دا د یهودو حال دی، ښه دی دا د یهودو حال دی. اوس په دې لږ ساعت دقه ژبې دي او دقه خلک دی او دقه ساعت دی لکه چې مخکې دا ووایي وروستې اوس دا ووایي. و دا ضد دی که بل څه شی دی؟ د ضد علاج نشته، د ضد څه دی ما وی علاج نشته. نو خبره حل شو کنه ربط چې آیا دیو داسې مجرمان خلک وو او داسې نافرمانیانې کولې د دیو د هدایت لپاره الله څه بندوبست نه وکړی؟ د دې لپاره الله د هدایت لپاره په زرګونو پیغمبران رالیږلي دي او ورسره کتابونه رالیږلي دي او قرآن به ذکر کړي یو ځای کې دا الفاظ چې یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. دیو دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې خپل زامن سړی پیژني لکه الله پاک وایي. ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا. دا الله نه په قول او په خبره کې څوک رښتینی دی الله پاک دې باره کې داسې پیژندو لکه دی لکه. نو دا یو ضدي قوم دی لکه داسې نه چې د پته نشته دی لکه ټیک شو او د ضد علاج چې کوم دی څه دی لکه نشته دی. الله د دیو د رهنمایۍ دپاره ډېر بندوبست کړی دی لکه، لیکن دی ناقدري وکړه، ناشکري وکړه، کفر یې وکړو. د دې د وجې نه دیو د الله په غضب او په لعنت کې څه شو لکه ګرفتار شو. مونږ ته هم د دیو د واقعاتو نه دعوت فکر دی. څه دی؟ دعوت فکر دی چې الله پاک په مونږ باندې هم ډېر احسانات کړي دي لکه څه دي لکه احسانات یې کړي دي لکه او د ناقدرۍ نتیجه بیا دقه لکه مونږ چې ته ناقدري ونه کړو، مونږ چې ته ناشکري ونه کړو. څه دی لکه الله د نعمتونو څه کړو لکه په خپل ایمان باندې شاکره ټیک شو که نه؟ ای د نبي صلی الله علیه وسلم په دې امتیانو کې دلو باندې ای د الله پاک شکر لکه او نور دنیا نعمتونه جسمانی او روحانی شمارلو څه حد نشته دی لکه د الله پاک نعمتونه څه شمار نشته. تاسو د الله نعمتونه الله زما نعمتونه شمارل غواړئ دا شمارلی نه شئ. نو مطلب دا دی چې د ناشکرۍ او د کفر نتیجه چې کوم دی څه وي دغه وي چې انسان د الله د رحمت نه لرې شي، د الله په لعنت او غضب کې گرفتار شي. نو موږ ته دعوت فکر دی چې موږ د الله د نعمتونو جسمانی وي او روحاني وي لکه د هغې نه دا اسلام او د مسلمانۍ او د ایمان دا څه دی لکه دا د الله په نعمتونو کې لوی چې کوم دی څه دی نعمت دی. موږ په دې باندې هر وخت د الله پاک شکر ګزار چې کوم دی څه کېږو اوسېږو لکه موږ یو دوست وو موږ سره به داسې ناست وو ناڅاپه به زموږ د خوا نه پاڅېدو لکه هر وخت به ورسره تسبیح په لاس کې ذاکر و ډېر انتهایي ذاکر و هر وخت د الله ذکر به یې کوو لکه او روح په اوداسه کې اوسېدو لکه زموږ ورسره هسې د خوشطبۍ په طور باندې ما به ورته وویل ما یاره خو په هغه سې جو ناڅاپه به تازه اودس وکړو 2 رکعته لمونځ به یې وکړو بیا به راګرځم کې به ناست لکه بس خپله معمول کې لکه نو ما به ورته هسې خوشطبۍ په طور باندې ما یاره خو ستا د اوداسه او د لمونځ ټایم معلوم نه دی بس خو ناڅاپه پاڅې او بس اودس وکړې او راشې مونځ ما ته یې یاره تا ته پته شته لکه چې دا ولې زه داسې کوم لکه
سمای د نعمت قدر دی خدای مونږ ته د خپل مسلمانۍ د دې نعمت چې الله مسلمانان پیدا کړیو کنه ایمان والا الله دې مونږ ته د دې عظمت او د دې قدر نصیب کړي لکه بس هغه ته نصیبو سو لکه یره وځي چې ناسم کنه وي ناصافه وي زما دې خبرې ته فکر شي چې یره کته ته الله پاک د يهوديانو په کور کې پیدا کړي د عیسایانو په کور کې پیدا کړي د هندوانو په کور کې پیدا کړي زه کافر وې لکه او زه د دنیا نه د کفر په حالت کې بیا تللی او زه جهنم ټول عمر خشاک ویل زه الله پاک مسلمان پیدا کړی ما چې په دې مسلمانۍ کې زمانه څه کسب شته لکه نه مې د دې لپاره څه محنت کړی دی لکه نه مې د الله نه څه غوښتنه کړې داسې بالکل محض الله په خپل فضل او کرم باندې رحمت باندې زه الله مسلمان پیدا کړی نو دا خبره چې ما له راشي زه فورا پاسم او یو دس وکړم او دوه رکعاته نه کوم شکر ادا کول لپاره چې الله ستاسو شکر موږ هم کله کله دې شو څه دی لکه د خپل ایمان مسلمانۍ باندې چې الله موږ ته دا عظیم دولت نصیب کړی دی لکه موږ کله کله دغه شان دي او دس کوو او یو دوه رکعاته مونږ چې کوم دی څه کوو لکه د دې په شکرانه کې کوو چې الله په دې نعمت ستا ډېر شکر دی لکه او یا الله په دې نعمت باندې موږ څه کې لکه برقرار قایم او د مرګ پورې څه کې لکه وساتئ ولقد خامخا فتحقیق سره آتینا مونږ ورکړی او موسی الکتاب موسی علیه السلام لره کتاب تورات وقفینا او مونږ لګاتار او پرلپسې لېږلي من بعده رسل د موسی علیه السلام نه بالرسول پیغمبران وآتینا مونږ ورکړی او عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات اخکارا واضح دلایل وایدناه او مونږ مضبوط کړی د لره بروح القدس په جبرئیل علیه السلام سره افکلما فسر کله جاءکم چراغ تاسو ته جاسول پیغمبر بما په هغه احکام سره لا تهوا انفسکم چې نه به خوښوو ستاسو زړونو نستکبرتم نو تاسو به تکبر وکړو ففریقا نو یو ډله پیغمبرانو کذبتم تاسو ورته نسبت د دروغو وکړو وفریقا او بله ډله د پیغمبرانو تقتلون تاسو وجله وقالو تاسو به ویل چې کله به هغو تاسو ته نصیحت او خیر خواهي کوله نو تاسو به ورته ویل چې قلوبنا زموږ زړونه غول په پردو کې دي یعنې ستاسو خبرې پرې موږ نه اورو لکه نه پرېږدو ورته بل لعنهم الله چې اصل خبره دا ده چې لعنت کړی دی الله پاک په دیو باندې بکفرهم په سبب د کفر د دیو باندې فقلیلا ما پس ډېر لږ دي یؤمنون چې په دیو کې ایمان راوړي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله پاکا هذه قرآن محبت زم پزرونو کی الله قائم او دائم اساتی الله ورستورت پاک الله ته اضافه وکي الله موږ ته استقامت نصیب کړي الله د ریاکارۍ نه زموږ حفاظت وکړي الله د شیطان نه زموږ حفاظت وکړي الله زموږ د نفس اماره نه الله زموږ حفاظت وکړي یا الله موږ په خپل ایمان باندې استقامت نصیب کړي یا الله موږ د ایمان سره مرګ راکړي یا الله د ایمان والو سره زموږ حشر او نشر وکړي یا الله موږ ته په خپل مسلمانۍ باندې یا الله په خپل ایمان باندې الله پاک هر وخت شکر ادا کولو توفیق راکړي خدای موږ ته شکر ستاسو نعمتونو شکر الله موږ نشو ادا کولای یار ستاسو نعمتونو شکر موږ اقرار کوو خدای موږ اعتراف کوو هم باندې دومره انعامات دي الله چې موږ د هغې د شکر نه عاجز یو الله پاک بس موږ دا اعتراف کوو الله موږ د هغې د شکر نه عاجز یو الله موږ د هغې د شکر نه عاجز یو موږ سره الله پاک څنګه رحم چې په موږ باندې کړی دی الله دا پس د رحم معامله الله پاک د موږ سره دنیا کې هم قائم وساتي او خدای د ځنکدن په وخت کې په قبر کې هم الله په حشر کې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين